دا قسم خلکو د لاسه چې د پښتنو نوم بدنام شو د دې کس د خبرې چې د خالد تاسو اورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه چل دی لکه نو حیثیتم خره الکه دا لکته دا فتمته در سه چک کې کنه دا نن سبا ځان سره زنانه ګرځي او محامي ټیم کې سړي کوړه ورشي چې یاره مهرباني وکړئ زره پلان کې زه مدلره مو د یو زه مو ربل زه ما او بیا الته وردن نشي زنانه کوړه وردن نه کې چې یاره زمونږ بل تر نش بدلتای او دا سره ته پوجرا کې پروتي دا لکه نو بس د شپې به نه کې فرته پدر کور کې بس چې زنانو سره څه چلوږي او خلک بیهوش کیږي او چې کور نه صحیح او تو باسي اوس نن سبا بر اسوات ته طرف لري چې مرګره دا طرفونه ته دي او خیال کوی لګانو په دا طرف درشي چې وخت مسله کوي. نو دا قسم پښتنو د لاسه چې د نور پښتانه چې د هغه بدناميږي. تاسو به څنګه ځکه چې دا یو پښتون د ځکه هغه د شناخت کارت اغستره په شناخت کارت د بر چې دغه کاری کړی دی بل د خلک چې دغه شناخت کارت هم صحیح نه ساتي اکثر پکې پته چې دی هغه پکې هم غلطي نو چې میلمه راشي د سیا زنانه وسره ناغوله په بیٹک کې یا په ډیره کې چې د جدا ځای چې هغه ولا تیار وي په کور کې دنه چې د قسم خلکو له چې زمور کوي بل د دې د لاسه چې هغه اعتبار ختم شي ځکه پښتانه چې هغه د میلمه ډیر زیات عزت کوي نو دغه شاند که روغ خلک راشي نو پاغو باندې بیا منګه اعتبار چې دا هم نشو کولای نو د دې خلکو د لاسه چې د پښتنو نوم بدناميږي که په یو کلی کې دا واقعیا راشي نو بیا هر سړی چې دی بل کس ته په دې نظر باندې ګوري د څه واقعیا چې دا زما سره را نشي نو دا غي ملمه چې دی دا غي عزت نه کوي نو په دې خلکو نظر هم ساتي او په خپل چې دی احتیاط کوي کراشي نو په دې ورو اجره کې چې دی زیور کوي او په کور کې دنه چې دی دا قسم خلکو لا زمور کوي.